بسم الله الرحمن الرحيم. حدثنا يحيى بن بكير حدثنا الليث عن خالد عن سعيد بن أبي هلال عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم تكون الأرض يوم القيامة خبزة واحدة يتكفأها الجبار بيده كما يكفأ أحدكم خبزته في السفر نزلا لأهل الجنة. صحیح بخاری کتاب الرقاق 81 باب 44 یقبض اللہ الارض یوم القیامہ. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی زمکه بعد قیامت پر ورځ د یو ډوډۍ په شانتي شي. تکون الارض یوم القیامت خبزة واحده د یو ډوډۍ په شان. یتکفأها الجبار بیده جبار بدا په خپل لاس باندې اړی راړي. لکه څنګه چې یو کس په تاسو کې خپل روټۍ په سفر کې ځان سره اړی راړي وړی کې او ځان سره کېږي. دا به میلمستیايي نزلن تیار میلمستیا به د جنتیانو د پاره د الله رب العزت طرف نه. رسول الله صلی الله علیه وسلم د مستقبل لا یو حال بیان کو. پدې کې فاتا رجل من اليهود د يهوديانو یو سړی راغی يهودي دی هغه وی بارک الرحمن علیک یا ابو القاسم رحمان دې پتا خپل برکتونه ولېږي ابو القاسم الا اخبرک بنزول اهل الجنه یوم القیامه د قیامت پر استا ته د جنتیانو ملمستیاو نه خیم. هغه ویل ولې نه ناغویل تکون الارض خبزة واحدة كما قال النبي صلی اللہ علیہ وسلم. دا خبر آغا موکڑا معلومی کی دا چې نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دا جملہ تاکہ چری فرمائے لوا دا په سابقہ آسمانی کتابونو کې هم وخ. فنظر النبی صلی اللہ علیہ وسلم الینا رسول اللہ علیہ وسلم سیدنا ابو سعید فرمائی مونږ قدل ثم ضحک بیا مسکی شو حتی بدت نواجزه تر دې چې غاښونه ښکاره شو. خوشحاله شي سړی تایید ملو شو. په نبوت کې شک نشته دی خو تایید ملو شو داد ملو شو. او هغه هم د یو داسې سړي نه چې هغه دشمن دی دوست هم نه دی. هغه وایي خلک که نه چې والفضل ما شهدت به الاعداء. نبی هغه وویل الا اخبرک باعدامهم د جنتیانو اعدام تاسو ته ونه ښیم پخ کړی سالن. هغه وویل اعدامهم با لام ونون د هغې اعدام به بالامی او نون به د حدیث خو به تاسو ویلي صحیح بخاري کې د حدیث هم کړی دی که دې معنی سره بالام او نون څه ته وایي بالام دے دوئی دیکھیں هغه دوکه کړی دا اصل کې هغه د دوکې ورکولو کوشش کوي. هغه وایي د دې خوراک بسئ لام او نون با لام ونون دا دوکه کوي. هغه لام او نون ته اشاره ده. لام او نون په دې چې ته الف لام ور داخل کې که نه جوړ به دې څه شو ان نون به دې جوړ شي. یهودیان حروف تهجی کې د دوکې ورکولو او د حساب کتاب ډېر ماهر وو. دا ابجد او حوز او حطي دا کم علم چې د خلکو کې دا د یهودیانو علم دی. نن دا کوډمارو سره ډېرې پاکستان کې یو سړی و د ډېر زیات ماهر و. په نورو څیزونو کې ماهر دی. د هغه نوم دی مولانا احمد رضا خان بریلوي. د حروفو
حروف تهجی دا کم تعدد عدد طاقت یونم وای درې فلان کی بس تا ته 2 منټه کې وي د عادت ده. قالوا ما هذا اغي تپوسو که دا سری قال ثور و نون دا ثور ده او نون ده. ثور خو پیژنه وای ته وای او نون مئی ته وای. یاکلوا من زائدت کبدهما 70,000 او یا زره جنتیان با داغه دواړو د کبد پاسنای سخوریخ. دا حدیث ده. په دې حدیث کې څه مسله ده چې پای باندې اعتراض کیږي؟ نا ملتانی صاحب نزد کو چې دې کې څه مسله ده. دا تفصیلی عبارت دې کتاب کې دا غزول کتاب ده کم نه چې مونږه بحث کو. صفحہ غالباً 20 تھا. قرآن مقدس قرآن کا بیان ہے نہ اللہ کا کوئی مثیل نہ اللہ کسی کا مثیل ہے. لیس کمثلہ شیء. اللہ تعالیٰ سبحان ہے ہر قسم کے شریکوں سے پاک ہے ہر عاجزی سے بری ہے مخلوقات میں سے کسی جیسا نہیں ہر قسم کی تشبیہ سے پاک ہے علواً کبیرہ. علواً کبیرہ ہے ہر قسم کی تمثیل سے وراء الورا ہے. جو لوگ اللہ کو کسی کی طرح سمجھے وہ مشرک ہیں. اس کا کوئی کام کسی جیسا نہیں وہ خالق ہے. کسی مخلوق کے ساتھ اس کو تشبیہ دینے والا کٹر مشرک ہے. وہ ذات ہر ضرورت سے پاک ہے کھانا پکانے سے پاک ہے. اس کے ارادہ سے کچھ ہو جاتا ہے. اس کو کام کرنے کی ضرورت نہیں. اس کا ہر کام فوق الاسباب ہے. وہ اسباب کا محتاج نہیں. اس کے کسی کام کو کسی کی طرح کہنا صریحاً شرک ہے. دادو میں تمہیدات ټول سوال لای چې آدم یې دسنه جوړ کړو دا دې چې دلته کوم غپ لګی دا صحیح دی چې اس شی د سشي نه جوړي بس صرف اراده کافی ده. اشیاء جمع کوي که باندې جمع کوي دا اصل کې چې کله د سړي په زړه کې دشمنی راشي دی اوس اس طرح نه بیا دی چې هر څه کوي ناجایز ګڼي خلک. دا خو د قرآن مقدس بیان وکړ نو بیا وایي بخاری محدث. لیکن امام بخاری اپنی صحیح میں فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ بندوں کی طرح اپنے ہاتھ سے روٹی پکا کے بندوں کی طرح اشترے حدیث کے پتہ کہ وہ تشبیہ سے نشتا بندوں کی طرح پکشتا نشتا نہ یتکفع الجبار بیدہ بیا حفاظت تے لکه څنګه چې یو سړی حفاظت کوي د هغې د خدا الله تشبیه مخلوق سره نه ورکړي د مخلوق د کار تشبیه د الله کار سره ورکړي د مخلوق د کار تشبیه د الله د کار سره تشبیه ورکړي. یعنی څنګه چې انسان حفاظت کوي د خپل خبرې د خپل سفر کې د روټۍ تو دارنګې الله رب العزت دغه شان دی روټۍ وا ځمکه به دغه شان دی روټۍ کړي. تاسے تشبیہ ہونا څنګه دی بیاوی جس طرح بندے روٹی کو ڈھال کر توے پر پکا کر اور راکھ سے سینک کر دسترخوان پر رکھتے ہیں. دا عبارت کم ځای چې څنګه انسانان ډوډۍ اوی بیا هغه په اور باندې پخه کی پتبخي واچي او سینک نه باندې لاندې نه ګرمول چې هغه وچ شي بیا په دسترخوان دی. په دې حدیث کې تاسو جملې شته په دې حدیث کې تاسو جمله نشته. اسی طرح اللہ پاک بھی اپنے ہاتھ سے زمین کی روٹی بنا کر اور ڈال کر دسترخوان پر رکھے گا اور 70,000 بیشتی مہمان کہیں گے. دا جملے پکې کم ځای دی د اعتراض ځای دا جوړ کړی چې دې کې تشبیه دا د خالق د مخلوق سره په څه شي کې په ډوډۍ پخولو کې په اور د هغې د کېښودو کې دارنګې دسترخوان باندې کېښودلو کې او مخلوق د هغه کېښودلو کې. تکون الارض یوم القیامت خبزة واحدہ
बुखारी साहब अल्लाह को बंदों से तशबीह दे रहे हैं। ये जुमले मतलब दाए चदा हदीस बंदे निश्ता तो सही मुस्लिम कम दे मुस्तासा ख्याल है बुखारी करे तशबीह वर की दा अल्लाह मखलूक सरा तो दे मुसलमान पाते की ब्या तो साहिब सलो खुसम काफिर वर्त हुआ जब मशिक और ब्या इमाम मुस्लिम दा हदीस लिखे मुस्नद अब्द बिन हुमैद के दा हदीस तरह शरह सुन्नह के दा हदीस तरह तो दा गुजार वस्ता कम कम दे तजीख और दा तशबीह बाने आवाज़ तो पोएगा मुहद्दिसीन पर तशबीह न पोएगी हदीस से कल इसनाद सही दे न तो सो के जताए तो मौजू है या पाए माने खबर के बुखारी साहब अल्लाह को बंदों से तशबीह दे रहे हैं। शिर्क व कुफर के अलावा ये झूठ मुस्तज़ात जिक्र करते हैं कि सारी ज़मीन रोटी बन जाएगी। अल्लाह फरमाता है वल अर्द जमीअन कब्ज़तु तो कब्ज़ा से तो हुई यो मुठी की वही हदीस खुदाए तफसील गई कम हदीस चताए ले खुदाए तफसील गई ये ने टोलज मकबा दा अल्लाह पे यो मुठी की संग चे रोड है तो इंसान वो कंट्रोल की देखे सो तजाद है आपस तो सड़ी चखपलो दिमाग के तजादी नदासी किस्मत तजादात साबित है ब्यावी जे ये झूठ मुस्तज़ात जिक्र करते हैं कि सारी ज़मीन रोटी बन जाएगी। ये दागी न व डोडे जोड़श तशबीह पदे के कि तशबीह पदे के जो संग रोटे ये मुसाफिर से रही तो दारंगे जुमक बाद ये रोटे गुंदे शी सरदा का वही ताने दागे न डोडे वही और बुखारी कहता है खुब्ज़तुहु यानी कब्ज़तुहु पदे बुखारी वही खुब्ज़तुहु। फिर कुरान बहिश्तियों की मेहमानी जन्नात अल फिरदौस बताता है मगर बुखारी फरमाते हैं इस दुनिया वाली मट्टी की रोटी से अल्लाह मेहमानी करेगा। दावाज़े बुखारी ने इमाम बुखारी नवाले तो अबू सईद खुदरी पूरे टोलरा व्यांदा हुई दोस्ता के एतराज़ पर इमाम बुखारी ने ब्या अबू सईद खुदरी में एतराज़ होगा और पाए टोलर आव्या ने एतराज़ों का चाहे हदीस नकल कर लगा मगर बुखारी फरमाते हैं ला हौल वला कुव्वत इल्ला बिल्लाह। असल चिकम सवाल ले रही सड़ी आधा का न रहे तशबीह खुदा से गपशप लगई असल सवाल दे के द यद 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 अल्लाह सिफत असल खबर होगा जो जमा इनकार पकम बुनियाद बांध दयद डेर इस्तेमालात थी अस्सवाइक़ुल मुरसलात हाफिज़ इब्न क़य्यिम किताब में दाए इब्तदाई 25-26 सफ़े के दयद इस्तेमाल कुरान मजीद के खोदल वा इताई पसे मदा जान लपो या हासिल यद अल्लाह सिफत असल एतराज़ पैदा के जुमला बांध रहे चे बियदी ही कुरान के राजी बियदिहिल मुल्क खलक़तुहु बियदैया आमिलत हो ए दीना दरे टोल इस्तेमाल बताल तज़के दल तज़मा कार दगा फ़र्क़ुन वाज़ हवल न दिख ता मुस्तकिल वक़्त वाली घंटा या नीवा घंटा टाइम दगा वाली जो कुरान मजीद दयद इस्तेमाल कम कम जय कर दे और पकम अकवा माने कर दे गोरा कबर के वह हर सड़े जान लसम लिख और क़यामत के वह हर सड़े दखपल अमल जवाब पखपल गई दिल तदे सिजु नरोजा चिदा फ़लाने अदा से वही फ़लाने अदा से वही जान मुतमैन का च असल सीस से और जान पदे मुतमैन का चदा अल्लाह दस सिफत ने इनकार उनश और अल्लाह पस सिफत के तावील नकलिश तशबीह हमरा नश कैफियत हम बयान नशी तावील मुनकलिशी इनकार मुनश ताटोल सुजुना ज़रूरी दिख दा अल्लाह ताला आगा सिफ़ात कम चे आगा जान ला बयान करी दी पा कुरान और पा हदीस के पागे टोल बाब बिला कैफियत ईमान लरल लाजिमी दा अल्लाह रहमानियत शतर कुरान के दा अल्लाह रहीमियत ज़िक्र शतर दागद राफ़त ज़िक्र शतर रऊफ़ राफ़त से तो वही
د زړه نرمۍ ته وایي. کله چې مونږ وایو الله رؤوف دی نو څه معنی ده؟ زمونږ خلک ید کې تاویل وکړي، رؤوف کې به څه تاویل کوي؟ دا وکړه رحم چې د انسان په چا راځي دا څه شی دی؟ دا د زړه نرمۍ باندې چې کوم څیز راځي هغې ته رحم وایي. د الله په باره کې څه خیال دی؟ هسې یو فضول بحث یې جوړ کړی دی، جګړه جوړه کړې ده، د تاویل هېڅ ضرورت نشته دی. د الله ټول صفات د هغه د شان مطابق څنګه چې یو انسان د الله په ذات نه پوهېږي دارنګه د هغه د صفت په تفصیل هم نه پوهېږي. تشبیه چا ویله؟ خلک چې وایي چې الله ژوندی دی او قرآن هم فرمایي الله ژوندی دی، نو څه مطلب چې زما ستا په شان پکې ساه ګرځي؟ دا خو عجیبه فتنه جوړه شوې ده. او زه په دې حیران یم چې هغه خلک چې د هغې هېڅ یو قدم د ابن تیمیه او د ابن قیم نه بغیر نه اخلي، هغې ولې په دې باب کې دومره سستي کوي؟ ابن تیمیه ابن قیم خو د علم بردار دي، هی صفاتو کې تاویل نه کوي. دې طرف ته متوجه شي، دا سستی مه کوئ. دا مطلب نه چې ته خلقو ته دا ووایې چې دا الله زما غوندې لاس دی یا الله زما او ستا په شان ګرځي، دا کفر دی. لیکن دا هم جایز نه دي چې الله یو صفت ځان له ویلی دی او موږ د خامخا په هغې کې تاویل کوو. دا مناسب خبره نه ده. دا الله رب العزت دلته کې ځان له د ید ذکر کړی دی. اصل کې یتکفه الجبار بیده، ید د هغه د شان ید دی. بس که د هغه د رجل ذکر راشي یا د هغه د ساق ذکر راشي، دا به د هغه د شان مطابقي. کم ذهن چې دې طرف ته ځي چې دا به د مخلوق غوندی، نو دغه ذهن والا مسلمان نه دی. دا غلطه خبره ده، په دې کې تاویل حاجت نشته دی. مونږ خپلو مشران نه اورېدلي، تاسو هم اورېدلي چې امام ابوالحسن اشعري د هغه کتاب د آخري کتاب الابانه عن اصول الدیانه، تاسو به اورېدلي چېرته؟ او دې عبارات چې کوم دی د صحابه کرامو په باره کې خلک پیش کوي. زه به دا جرأت وکړم چې دې عبارت به د دې صفت په باره کې وښیم. دا ده کوم چې مونږ وایو د الله د ید باره کې. قرآن مجید نم د دې استدلال کی ګڼ آیتونه داسې شته دی. مثلا وقالت اليهود ید الله مغلوله غلت ایدیهم ولعنوا بما قالوا بل یداه مبسوطتان. سمانه وغیره دی. آیا د یداه معنی مونږ دوه نعمتونه وکړو؟ آیا د الله دوه نعمتونه دي او فراخ دي؟ د الله نعمتونه خوانګي نه تین تعدوا نعمت الله لا تحصوها. دا هغه صفت ده، بلکې دا هغه دواړه لاسونه فراخ دي. حدیث کې راځي رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي دا الله یدین دی وکلتا یدیه یمینون، او دا هغه دواړه لاسونه یمین دي، ښي دي. تشبیه نه خبره ختمه شو. د مخلوق لاس خو یو ښي طرف ته یو ګس طرف ته. دا خو الله خپل صفت ځان له پخپله بیان کړی دی. دین ولې سړی انکار کوي؟ ته دې انکار خو مناسب نه دی. دارنګه سورۃ الصاد کې راځي 75 آیت کې قال یا ابلیس ما منعک ان تسجد لما خلقت بیدی. څه مطلب دی؟ چې الله آدم علیه السلام په خپلو دوو نعمتونو جوړ کړو. یدی راغلی، دا د سیدنا آدم علیه السلام خصوصیت دی چې الله هغه په خپله جوړ کړی دی، یعنی د ملائکو په ذریعه نه دی کړی. و دې معنی باندې قرآن کې ډېر آیات سره ان الذین یبایعونک انما یبایعون الله ید الله فوق ایدیهم. دغلته تعویل کېدی شي، ممکن دی. مبارکیف د امام ابوالحسن اشعری دا هغه الابانه عن اصول الدیانه، دا مسئلہ 155 صفحہ 106 صفحہ 107. مسئلہ فإن سئلنا
موږ نه که تپوس وکړی شي اتقولون ان لله یدین، آیا تاسو وایئ ستاسو عقیده ده چې د الله یدین دي؟ نو قیل نقول ذلک بلا کیف، زمونږ جواب بدای چې او بلا کیف، یعنی یدان بھئی یدین لیکن بلا کیف. گورا معنی کی تعویل نه کوي، کیفیت کی تعویل کوي. مشوره کړي خلکو دا چې د اهل سنت والجماعت مسلک داري چې دی په معنا د صفاتو کې تعویل کوي. تاسو نه دا معنا او هغه کوي کوم چې دا غي لفظ معنا دا داغه په کیفیت کې تعویل کوي. اهل سنت مذهب دا غواړي. وقد دل عليه قوله عز وجل يد الله فوق ايديهم وقوله عز وجل لما خلقت بيدي. دا دوا آیتونه امام سے هم پیش کړی. وروی عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم حدیث کرا دی رسول اللہ علیہ وسلم فرمائی خلق اللہ آدم بیدہ فمسح ظہرہ بیدہ فاستخرج منہ ذریتہ. اللہ آدم په خپل لاس پیدا کو بے خپل لاس داغه پشاوانه وو نو داغه نه داغه اولاد پیدا شو. فثبت ان له یدین بلا کیف. دا ثابت شو چې دا الله یدین دی او بغیر د څه کیفیت نه لري. یو سړی چې دا الله سمع او بصر مني علم یې مني ټول وایي دا کنه الله سمیع دی علیم دی قادر دی. څنګه سمیع علیم قادر دی؟ هلته څوک تفصیل نه کوي. خدای کې هم تفصیل مه کوه. صفاتو کې تعویل نه. بیاوی چې وقت جاء فی الخبر الماثور عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم ان اللہ خلق آدم بیدہ. دا خصوصیات خی درته اوس یو منقول حدیث کې نقل له حدیث صحیح دی چې الله آدم په خپل لاس پیدا کړی دی. خلق جنت عدن بیدہ، جنت عدن په خپل لاس پیدا کړی دی. کتبت تورات بیدہ، تورات په خپل لاس لیکلی دی. غرس شجره طوبا بیدہ، د طوبا ونه په خپل لاس غرس کړی دا خخه کړی دا. وقال عز وجل بل یداه مبسوطتان. وجاء عن النبي صلی الله علیه وسلم انه قال كلتا يديه يمين. وقال عز وجل اخذنا منه باليمين. وليس يجوز في لسان العرب ولا في عادة اهل الخطاب ان يقول القائل. تعرب جو کې او دارنګي عادت د اهل خطاب کې دا نشته دی چې یو قائل وي چې عامل تو کذا بيدي، چې یو سړی کله دا وایي چې دا کار ما په خپل لاسو کړی دی ویعني به النعمه او د نعمت مراد وخت دا نه عربي ده او نه د عربو او د مسلمانانو ژبه ده. واذا كان الله عز وجل انما خاتم العرب بلغتها، الله عرب سره داغي په لغت خبر وکړه او هغه مفهوم مراد واغس کم چې داغي کلامو او معقول او داغي په خطاباتو کې. وکان لا يجوز في لسان اهل بیان ان يقول القائل فعلت بيدي ويعني النعمه فبطل ان يكون معنى قوله عز وجل بيد النعمه. د دې دا مطلب غسل چې ما په نعمت دې جوړ کړل په دوه نعمتونو. دا تاسو کوئی دا غسل چې نه ټول اخلي په کتاب دی ولګتل اوس خلک را لې دا کتاب داغه نه ده تر اوسه چې غواله چې دا دي داغه اخیری کتاب ده. ته صحابه کرام منقبت بیانې نو د اخیری عبارات ته پیش کړي ډېر پترنګ کې بیانې په سر کې. لیکن چې کله صفات او مسله کې راغی دا جی دا 10 میل بغات دلیل غواړي. بلا دلیل ته کتاب ته من غلط نشو ویل. بیا دا ټول بحث کړي تفصیلی بحث. بیا وی چې وایند رجع الى اللغه فليس في اللغه ان يقول القائل بيدي يعني نعمتي. نہ قرآن کې دا مطلب دی نه لغت کې دا مطلب دی. بیا دا کم دی نه سړی دا مانو کی اشکال دی ته اصل کې دې جملو نه دی. نور سلف په دې باندې چرت نه خرابو چې هغې د ید معنی یدو کی او کیفیت الله ته وسپاري. نو که دا معنی ورته مشکل ښکاري د هغې طریقه دغه ده. څنګه دا خو انکار نه کوو مونږ چې دا دې خلاف محاوره دی نه. دلته کې دی بېیدیه
دلته کې دی بیدیه نه مراد نعمت نه یو ګوره تا ته ما حواله درکړل دا ته چې لاړ شي تفصیلي طور نو ته به وګورې الصواعق المرسله نا به تا ته د ید د یدین او د ایدي فرق وښیي هغه ډېر ټایم غواړي په دې وجه ما هغې ته تعرض ونه کړو هغه چې ووایم نو ته بیا دا سوال نه کوې یعنی یو د واحد استعمال دی یو د تثنیه استعمال دی یو د جمع استعمال دی والسماء بنیناها بأید وڅه معنی کوي دا مشکل مضمون دی دا دومره آسان مضمون نه سمجھ خلکو ګڼل دی خو ما دا ته سرسری مجمل اختصار سره خبرې وکړلې چې اصل بنیادی خبرات دي د ید سره د اختلاف ده او الله ته د ید نسبت کیږي امام ابو حنیفه رحمه الله چې کوم کتاب لیکل دی الفقه الاکبر دا هغې متن دی په دې اوس خلک لی دی کوي چې دا کتاب جی وضعي دی دا وضعي نه دی او دې ما یو نسخه راوړې ده د امام ابو حنیفه رحمه الله د زوی په سند باندې یو ځل ما پیش کړی مو دلته کې نن ما له په لاس رانه نو ما دې نه کتاب راوست امام ابو حنیفه رحمه الله فرمایي وله ید و وجه و نفس فما ذکره الله تعالی فی القرآن من ذکر الوجه والید والنفس فهو له صفات بلا کیف دا الله صفتونه دي کیفیت یې موږ نشو بیانولی ولا یقال ان یده قدرته دلته یو ترجمه دغه کېږي دا معنی غلط ده چې کله الله په باره کې راشي دا ونشي ویلی چې ید د هغه قدرت ته وي یا د هغه نعمت ته وي لأن فیه ابطال الصفه دې کې دا جمله زبردست چې که مونږ د الله باره کې د ید انکار وکړو نو دا خو مونږ د صفت ابطال کو صفت باطلول نه دي پکار دا ید بمانه قدرت او ید بمانه نعمت دا چا قول لے وهو قول اهل القدر والاعتزال دا قدریو او دا اهل اعتزال قول لے دا خبره چا کړی ټول نه مخکې چې دا کتاب چې کوم دی دا د امام ابو حنیفه نه دی دا شبلی نعمانی کړه دلیل څه دی هېڅ نه دلیل هېڅ نه صرف دا دی چې دې ځایونو راغلی دی هغه وایي چې دا څیزونه د جمهور اهل اسلام خلاف دي جمهور اهل اسلام ته چا ته وایي معتزله ته وایي متکلمین ته وایي د 200 هجرۍ نه مخکې آیا دا څیزونه وو دا کم چې خلکو پیش کړي تاویلات دغه نه مخکې دا نه وو دا کله چې خلکو دا مسلې شروع کړي دي نو هغه د تابعینو دور هم نه دی تبه تابعینو دور دی پای کې دا شروع شوي دي نو بیا وایي ولکن یده صفته بلا کیف دا الله ید د هغه صفت دی کیفیت به نه بیانوي اب یا مثال یو لړ عجیبه پیش کړ دی وغضبه ورضاه صفتان من صفاته بلا کیف الله دا غضب شته کې نشته غیر المغضوب علیهم ولا الضالین په مخلوق کې غضب څه دی د سړي طبیعت خفه کېدل بیا سوران د نفس نه د الله په باره کې دا ویل شي هغه ته غضب نسبت کوي د رحم نسبت ورته هم کوي لیکن د ید نسبت ورته نه کوي دا معتزله او دا ذهن برباد کړی وغضبه ورضاه صفتان من صفاته بلا کیف دا 36 او 37 دو صفحې دي دې باندې بیا مولا علی قاری رحمه الله یو شرح لیکلی ده وقال امام العظم رحمه الله فی کتاب الوصیه کتاب الوصیه ما را پیدا کړی دی لوست مې لا نه دی د بزازي حوالې دغه سره حواشي سره نقر بأن الله علی العرش استوى مونږ اقرار کو چې الله په عرش استوا کړی دا من غیر ان یکون له حاجت الیه و استقراء علیه بیا رسولږي چې نعم ما قال امام مالک رحمه الله حيث سئل عن ذلك الاستواء فقال الاستواء معلوم والكيف مجهول والسؤال عنه بدعة
والایمان به واجب وهذه طریقۃ السلف وهي اسلم والله اعلم. دې خبرو مطلب دا دی چې دا د ایمان سره تعلق لري، دومره دا چې دا مسله د عوامو منځ ته د وړو نه ده. دا مه کوه چې د عوامو منځ کې وخت لګیا بعضې خلک یې کسب جوړ کړی، ماشوم به رایي هغه نه تپوس کړي الله کوم دی نه هغه وي داسې نو په دې باندې دغه زمونږ عقیده ده. رب العرش فوق العرش باین عن خلقه، رب العرش د عرش نه پورته دی، د خپل مخلوق نه باین جدا ده. لیکن دا مسئلې عوامو ته د کولو نه دي. پکار دا چې په خپلو علمي درسونو کې د دې جایزه واخیستی شي او دا بیانولی شي او د فن باندې چې څومره کتابونه دي هغه دې وکتلی شي. په دې فن کې کم کتابونه دي. دا لنډه نسخه ده ما مخکې ویلي تاسو ته. السنه په نوم چې څومره کتابونه لیکلي اسلافو، السنه که هغه د امام احمدي او که هغه د امام مروزي او که د ابن ابي عاصمي او که د حافظ ذهبي د هر چا جي السنه په نوم باندې چې تاسو کوم کتاب ګورئ د اسلافو اب د دې مسله باندې لیکلی شوي د لالکایي د السنه د بې شمېره علماو په دې باندې خبرې دي. دې کې تعویل مه کوئ. څه شي نه د ید نه ثابتېږي، بیا د غضب نه هم ثابتېږي. دا خو لازم څه لري، دا خلکو لازم کړی. د الله ذات شته دی که نشته؟ ذات هم بیا جسمیت لري. بیا دا د ځانه سوالات دي. څنګه چې د الله ذات بغیر د څه کم او د کیف نه دی، تو دارنګې د هغه صفات بغیر د کم او د کیف نه دی که څه دي؟ خو دا سمول نه غواړي اصل کې. مخکې سم ما سوال کړی و چې لکه آدم علیه السلام تاسو یې خپل لاس سره، بیا ما دا ذکر کړ تاسو یې دلیل نو ده پې دلیل اوس ورکړی دی چې جنتیان ده نه شجرې طوبه تورات خپل لاس سره. دا حدیث دی، نور څه دلیل غواړه؟ تاسو مخکې ویلي چې دا به دلیل وایي، ما دا پیش کړو که نه نو دلیل مونږ ومونده که دلیل خو مونږ ومونده دا حدیث دی. دا حدیث دی. نو بار کیف اعتراض د په دې ید په مسله باندې رخ نو دا د ید کې په صفاتو کې تعویل ابن تیمیه رحمه الله نه کوي، ابن قیم هم نه کوي. نو موږ حیران یو چې هره مسله کې د ابن قیم او د ابن تیمیه قول له ترجیح ورکول د عادت تر خلقو او صفاتو مسله کې ولې نه کوي. شاید یو نه فتنه به جوړېده، نور څه وجه نه وه. او بظاهر دغه سیس کاري ماشومانو ته چې خولی شي نه صرف د الله صفات ښودلی شي، د هغې معنی دی بېشک وکړی شي، لیکن د هغې تفصیلاتو کې د انسان نه ورځي. اقول قولي هذا استغفر الله لكم ولسائر المسلمين.